مونږ ته څه جوړ کړل چې تو ځان کړې لالا استاد جی به مې وښي زه خط لیکم مورې لالا مې خط لیکلو ته نه پرېږدي یا لکه ته نه سمېږې ته دې ماشوم نه څه غواړې ورکه چې کار کوي د سکول دې ماشوم ته دا خیم چې د بېروزګارۍ دې ثبوت ته ګوره د سبقونو نیس نه جوړېږي ګوره دا پلار چې د نن په کرسۍ ناست دی که نه نو هم د دې سبق د برکته ګینې د پټو ګوډونو او بخور بور له زړه شین کړی که 20 کاله ټایپسټي یا بابوګیرت نه پس هغه پیه شو نو څه کمال یې وکړو زموږ په قسمت کې خو بابوګیرت هم نشته نه نو ستا دغه دونه درخواستونو هم څه پته ونه لګېده که پته یې لګېدلې وې نو نن به زه کور ناست وم مرید تا د حاجي سره خبره وکړه کومه خبره ښه ګوره تا ته خو هغه معلوم دی چې هغه نه سفارش کوي او نه مني نو ځکه خو وایم چې د پټي نه موږ ته هېڅ آمدن نشته ښې پیسې به پې وشي فلاین کوچ به پې والم او ته ګوره چې په کال کې یو په دوه کوم که نه نو ګینې ته به سره د دې دومره تعلیم اوس فلاین کوچ چلی کله به اخلې ولې زه به هم دوی سره ښار ته ځم ښه مرید که په تعلیم راته نوکري نه میلاویږي نو څه کار روزګار به هم نه کوم زما نه ښه زلمي ګاډي چلی مزدورۍ کوي محنت مشقت کې هېڅ شرم نشته لکه د پلار که د 100 روپو تنخوادار شم نو څه نه نو بچې پلار ته دې څنګه ویم چې ته ځمکه خرڅه که زوی د مزدورۍ دپاره ګاډي اخلي ویم چې دادونه به درله بیا واخلم خو یو ځل دا ثابتول غواړم چې په محنت مشقت کې هېڅ شرم نشته مرید سرو سپینو سره به لوبې کوو خو ته د ټرانسپورټ د آمدن نه څه خبرې ښه ده پلار سره به دې خبره وکړم نو خدای خبر شه چې ومني دا ولې خپل خو سبق نه وي نور خو سبق ته پرېږده که نه دا داسې د کتابونو چنجي کله نه شو یالکو یارو د بل سبا نه امتحان شروع کېږي که نه داسې کار دی چې دا سبقونه موږ سبا نه ویلی شو خو په صدر کې چې کم د انګلیش فلم لګېدلی دی هغه سبا نه نشو کتی ولې ځکه چې نن د فلم اخري شو ده سبا نه به کوشي او امتحان به راله پیریان پاس کړي که نه پیریان نه پرزې چیټونه او ګینې نو دا ولې دا نور امتحانونه څنګه پاس کړي دي سردره یار ډېر زیات یې که نه بس په دې ورکوړي دماغ باندې دومره بوج نه اچې اسیم د امتحان دپاره ریفرشمنټ ډېر ضروري دی راپاس راځه روټۍ خو خورو که نه یار راځه په صدر کې به درباندې روسټ وخورم دا سټل دانې نه خورو هله کلمیز پورې کې راځه هلکه ډېر ورځې شوې هغه کلیوال ملګری دی رانغی جاوید و چې راشي نو بل خوا به نه ځي راځه هسې ډېر خالد دی خو پته یم چې ستا غوندې سړي سره د دوسته ګاډه څنګه راکاږي څه دې ووایي زه دې د هغه دپاره د پلار نکاح ډوکي اوس جوړه کړم خلک د اولاد دپاره هر څه کوي او بیا ښه وایي که نه زموږ د پټو نه زموږ آمدن څه دی دا درته هغه ویلي دي نو آخر ما ته یې ولې نه وې تا چېرې د هغه سره په سمه خوله خبره کړې ده چېرې د هغه له نوکري کتلې ده ټوله ورځ سروالې بروالې ګرځي تا چېرې د هغه نه دا تپوس کړی دی چې ته چېرته ځې هغه ماشوم خو زاره شنه شوه ګوره د زلمو رنګونه څنګه تا د هغه رنګ ته کتلې دي تک زیړ شو نیم پاتې نه شو ښه نو د کریم خان ګریجویټ زوی به اوس فلاین کوچ چلی
لوی لوی خلک ګاډي چلای نو بیا په خپل ګاډي چلولو کې د څه شرم دی شکر نو باسه چې سره د دومره تعلیم هغه مهنت مشقت ته غاړه دی ګینې نو د نن سبا زلمی توبه توبه د نن سبا زلمی خو په پوزه مچم نه پریدي د خپل کلی د ګلابي غزامنو ته د کتلې دي ګوره هغه الف ته لوړ وای خو سلور ګاډي چلیږي پسرو سپینو کې لوبي کوي هغه دا خبره څه ډیره بدم نه ده د یو 100 روپو نوکرانه بل کزما سره جوړ کی ټول عمر به یکم تاریخ ته سترګې وي د دکاندارانو دته ګوره کو د ترانسپورت په دنیا کې د خپل ډیګرانه سکار واغستو ستاسو کار وشو ډېره مهرباني سر ثانک یو السلام علیکم مخ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ده ملک خیریت دی کینه ټیک ټاک جی سر چه نو هغه چې بانک له راغلی راشه بابو صاحب ته ښکاره شه دا مې ستا امانت د بانک نه راویستو او نورې به انشاءالله تحصیلدار پر وړاندې درکوم څه سوچونه کوې ما ته خو پلان نیکه ډېر څه پرېښي دي دا خو مې ستا ګاډۍ روانولو ګنې نو زه خو خپل جایداد هم نشم سنبالولی خو دا هم نشم برداشت کولی چې زما پولي سره لګېدلې پټۍ دې بل څوک واخلي آخر د پښتو وطن دی ارمان چې د اولاد مینې د پلار نیکه پاډو کو خرڅولو نه وي مجبوره کړې ملک صاحب بابو صاحب په دې کاغذ به دستخط وکړو هسې نه چې په زړه کې دې څه راشي چې ملک را باندې بې باره دی ګوره داسې خبره نه ده خو مرګ ژوند خو هر چا سره لګېدلی دی که نه او بیا په سا سوي سا دا مې پیسې تاله راوړي دي دا ستا پیسې وشماره شمارل ښه دي او باقي به انشاءالله 50,000 روپۍ چې کم دي هغه به تحصیلدار په وړاندې درکړو صحیح به وي ملک صاحب که صحیح دي نو بیا دې کاغذ به دستخط وکړئ پلار به د ځان سره بوتلې وکنه تو نه غټه سودا پسې کی आवाज روانه مورې ما په ښار کې خبره کړې ده څه ماشوم نیم بس ته دوا کوه ښه ګوره کور ته به ګورې زر راځي ښه دا په میاشتو میاشتو پسې زه د سبق دپاره د کور نه بار وم نو تا خو چېرې داسې نه وې مورې سویات څوک خو به د ځان سره بوتلې وکنه دونه ډېرې پیسې دي د سره او پیسې ګورې بنده له دشمنان ګوري ویم ته دوا کوه ځوان یم تعلیم یافته یم او بیا خلک ځان سره کروڑونه روپۍ ګرځوي څوک ته خبر هم نه دا خو د ورکوټي فلنکوچ خبره ده ښایسته موټر به راولې لالا او زه په خپل روډ له تا نه ښکلې موټر راولم چې ښه ده مورې لاړم بچې که سودا وشي او که ونه شي خو کور ته به ګورې زر راځي ځکه چې ما سره به ډېر غم وي که ناوخته شو یو چېرته هوټل کې به کمره والم ته غم مه کوه ښه زویه الله دې مل شه بچې خدای دې مل شه د خدای په امان. مورې لالا به مې موټر کې ګرځي او ګورې دا به زموږ موټر وي
او ګل ښایسته به وي. او زویا دا به زموږ موټر به وي ښایسته به وي بچی د ټولو نه اول به پکې که خیري په زیارتونو ګرځو ښه ښه مورې. دادی په خیر راغلی. لویه شي بچې لویه شي الله شي بچې دا یو څه درنل دا لوپټه دې پرې خوا راشه ټول ورځ د پردو بچو غمونه کوي او ګوره هغه خپل یو ډکې دې م تپوس کوي او که نه سویمه ورځ ده چې کور پلی نه دي کتلي. کمال دی ته د یونیورسټو سبقونو څه خبرې کار له باید سر ټیټ کړی نه نو چې دا د ماښامې د څاروي را نه شي نو څنګه تپوسونه کوي کونټه یې په لاس ورپسې ګرځي او په انسان او ځناور کې ډېر فرق دی د سردار مورې نه ته څه له زړه خورې بس لګیا به یې سبق به وایي زموږ اشنا به اوس ترانسپورټر جوړېږي ګډ خو دا پیسې چېرته وي یار تا نه څه پرده د پلار مې پټې خرڅ کړو تر کمې به نوکری پسې در په در ګرځېدم نو ګاډی دې خوښ نه شو ګاډی مې خوښ شوې خبره مې وکړه دا څومره پیسې دي خو دومره په یو یاره مه سنبالوه د یار کمرې ته پیریان هم نشان نه وتی هسې د ګاډي ریټ نه خبرې او خبرې چې خبره د زرګونو نه لکونو ته اوتې ده خو مې هم پوره غم کړی دی ښه نو تا په هوټل کې کوم راخیسته بې پیسو باندې یېرېدم ما چې اشنا له مې ځم چې د یو نه پې 200 کې آرام رشته صفدره چې تخیرونه جوړه ده اسان نشته سبا خو به په دې کې د ګرځېدو شان ني ښه کالې جي پاتې یې وروره د فیشنو صفایي خیال خو به ساتې که نه خو هسې په ټرانسپورټ کې دا صفایي نه پاتې کېږي هم واخله بدلې کړه کپړې نوي او په دې هفته کې مې ګنډلې دي ډېره مهربانه زه لږ راځم ښه راشه لاودنې څو ځله مې ورته ویلي چې که سودا وشي او که ونه شي خو ځان کور ته زر رارسوه څه ټیپر مولی هغه سوله نه ده تللی سودا ته به ایسار شوي وده شه خوب چېرته راځي ډېرې پیسې دي ورسره څه کم عقل نه دی تعلیم یافته دی د پیسو په سنبالښت پوهېږي او ښار ته څه په لومړي ځل خو نه دی تللی وده کېږه ته ما ته څه وې بس ته وده شه که نه ټوله ورځ دې په دفتر کې مازغه وخورو اوس را باندې تش وګیرې کوي چې ډېر د زړه خوږېږي نو تر ما به دې ایسار کړی زه به ورسره ښار ته تلو ما خو ورته څو ځله وې خو هغه زما منل ستا زوی دی که نه خپل ضد پوره کوي څه یې وې چېرته به داسې څه نه دي ویلي خو بس څه د هوټلو خبرې کوله نو نو بس په ارام وده شه هوټل ته به یې ځان رسولي نه نو په هوټل کې خو زړه مه خوره هوټل یې محفوظ وي که پیسې ورسره نه وي نو زړه به مې نه خورېدو خو دونه ډېرې پیسې دي ورسره خدای
ته خبر شه چې ولې مې په زړه کې اندېښنې ډېره دي. ښځه ذات وي زړه دې نری وي. ولې خوب نه درځي؟ لایټ آف کړم؟ یار روټۍ مې ډېره کړې ده. ځه چې لږ آوټینګ وکړو. کینټین به لا کولو وي، کولډ ډرینک به وکړو، طبیعت به یې ښه شي. یا ډېر ناوخته دی. دلته ناوخته نه وي. د دې ماحول شپه هم لکه د روز په شان دی، هر خوا پړک پړو، د زلمو ګپې شپې. راځه چې ځو. ټیک ده چې ته وایې نو ځه چې ځو. خو د دفتر د کارونو نه نوزګارېږي. زما د بچیم د سره څه غم شته او که نه، پوره یوه هفته یې وشوه. داسې زورور دی چې خبر قدرم نه راستوي. په ګولی دې ولګي ګاډي خو اخر سړی کور ته خو اطلاع ورکړي چې فلانکي ځای کې به یم په فلانۍ ورځ به راځم. هر څنګه چې سبا له پسې خامخا لاړ شه. هغه کو نن شپې پورې رانغی نو خود به ورپسې ښار ته ځم. نور خو خیر دی، خو تا وایې چې د کراچۍ ټپې مې ویشتې. او که نه داسې نه چې ښار نه کراچۍ ته نیتلې، هلته وایي ګاډي ارزانې. زه نوره نه یم خبر، خو سبا له پسې خامخا لاړ شه. خدای خبر شه چې زما بچی به څنګه وي، چېرته به وي. نور خیر دی، خو ډېرې پیسې دي ورسره، خو بیا په پیسو دې هم تندر پرېوځي. پیسو دې ولې تندر پروزي؟ د پلار نکاح ډوکې مې خرڅ کړي دي. خدای دې پیسو ته هم خیر پېښ کړي او هغه ته هم. سبا به وختي د دفتر نه ښار ته ځم، سر تندې به ورپسې وام. هغه سره خو سره د تعلیمه دا غم نشته چې مور او پلار به مې څومره پریشانه وي. سر د پوسټمارټم نه خو دا معلومیږي چې دا چا ویشتی دی او بیا په سړک غورځولی دی، ځکه چې شانې ګولۍ پورې راپورې وتې ده. ډاکټر داسې لیکلي دي. څه شناخت؟ سر په سر یې د ګاډو ټیرونه تیر دي، د مخ کاسې ورانه ده او یو خپې هم ماته ده. جیب کې هیڅ نه و، یو چپل یې اخپا کې او بل یې د ونې لاندې. دا هر څه مې رپورټ کې لیکلي دي. محفوظ یې که او اخبار ته مې اطلاع ورکوي. ګوره که وارثانې پیدا شي. تاسو بیټ والا ډزې نه یې اورېدلي؟ سر ډزې مې اورېدلې وې، خو خواوشا ودونه و، لږې ډزې خو نه وې. بیا هم ما خپل کسان خواره کړي چې صحیح صورتحال معلوم کړي. اوکې.
जी وکم کریم خان صاحب ستاسو په وړاندې دی د ایجنسۍ په سلسله کې راغلی یاست نه جی جاوید ستاسو زوی دی جی لیدلی مو دی څه سویمه ورځ د وی ګاډي پسې ښار ته ځم زه هم دغه سلسله کې راغلی یم ګاډی بیه کړی دی او 75% رقم یې را کړی دی هلته مالکان یې تادی کوي چې ګاډی بوځي دا دې څه ووایي څه شو جمال جاوید ګاډي درنه بوتلی دی نه نه ګاډی خو لا اوس هم ولاړ دی وی سبا به راشم خو دا غوټه هفته وشوه مخې مې ډېر راښکاره نه کړو دا خو چې د اډوانس رقم رسیدي لیکل نو ستاسو پته یې راته ولیکله اوس په چېرته یې چېرته به یې لټوم یاره وی په یو هوټل کې مې کمره اخیستې ده نوره پته ترې نه ما معلومه نه کړه خو تاسو یې پته ولګئ پردی ګاډی یې بانډه کړی دی ګنې چې بیا تاسو له پیسې درکړم خپلې چېرته لاړو زما جاوید چېرته به یې لټوم اوس کینه थैंक यू सर सर دا دې اخبار کې رالو د دې تسونه به څوک څنګه پیژني ځوان ښکاري ښکلی ځوان مستر سراج जी सर په دې کمیس چې د کم ټیلرینګ هاوس ټیکر لګېدلی دی دا خو په صدر کې نه دی یس سر څنګه خیال دی د دې نه خو هم څه سراغ معلومېدی شي د جامو رنګ سایز دا هر څه نوټ کا رائټ سر هسې جامې نوې ښکارې دي ځکه نه راوله د ټیلرینګ هاوس مالک سره د رجسټره اوکې سر او ګوره که سر خپې کوي نو ما ته فون وکړه زه به پخپله درشم خدای خبر چېرته لاړ زما جاوید څه شو زما بچی زه درته د هفتې راسې منتونه کوم چې لاړ شه پسې لاړ شه پسې نن سبا خو د ټولو نه غټ دشمن پیسه ده پیسې چې چاته پرېښې دي هغه خو یې تپوس کوو ګاډۍ په ځای پرېښې دي پیسې پردي سړي ته پرېښي دومره غیر ذمهدار بني آدم خو ما چېرته هم نه دي لیدلی نو لاړ شه ورپسې که نه ورته وایه بچې ګاډۍ ماډۍ دي سر وخوري خپل کور ته راځه خدای پاک په جولۍ کې مې خیر واچوه خدای اوس په هوټلو کې لټوم نو و زما بې غوره بچیان په زړو وډونو مې کړی حوصله ساته دا کمره تر اوسه پورې لاک وسیب دې تاړهدار صاحب په خپل لاس پرانیستا زموږ د څوکیدار د وینا په مطابق هغه دلته یو شپه هم نه ده کړې د سړي په هوټل کې زما زوی کمره اخیستې زه به خپل زوی د ده نه غواړم خیر دی کاکا خیر دی خیر بشي خیر بشي سر دا د انټري نن ناته ورځ وړاندې جاوید د ده په هوټل کې په کمره نمبر 28 کې پټ اپ شوی و نو څه شو زما زوی خدای ته ګورې زما زوی پیدا کړ خان زه به یې لیونی مور له څه جواب ورکوم مستر سراج जी सर دا غلاواري سلاش تصویر وښایه جامې هم دې کاکا ته وښایه اوکې سر هاش کاکا مخې تصویر کې نه ښکاري د سړک دسه کې مخ نه نه دا زما جاوید نه دی دا جامې هم دغه نه دی دا نه دی زما جاوید دا هغه خو څپلی په خپه وي دا خو چپل دی نه 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 دا زما جاوید نه دی خدای دې نه کړي چې دا زما جاوید وي
خدای دې زما جاوید تل ژوندی لري آمین. تل ژوندی لري خدای دې زما جاوید. زما جاوید چرته دی؟ چرته لاړ زما بچی؟ څه شو؟ ته غږ ولې نه کوې جاوید؟ چرته لاړو؟ څه شو؟ چرته لاړو؟ د هوټل پته خو یې لګېده خو خو په هوټل کې یوه شپه هم نه ده کړې. څه؟ په هوټل کې شپه نه ده کړې؟ نو چرته لاړو؟ چرته لاړو جاوید؟ چرته لاړو؟ راپورټ مې کړی دی، پولیس به یې پته لګوي. د خدای نه خیر خو غواړي جاوید مورې. سر دا نوی کیس د سیند په غاړه د بارګین سنټر سره به موندل شوی. داسې ښکاري چې هر څوک لمبلي او سیند په مخه وړی. دا خو د هوټل د کمرې چابي ده. سر ما خو لاړو دا جیب کتلی نو. ما ته خو دې کې څه سازش ښکاري. د هوټل مالک او نوکران فوراً ګرفتار کړي. رائټ سر. ګوره نفري پوره بوزه سړی سره رسوخ والا دی، په هر قیمت یې ګرفتار کا. په هوټل چاپه وغورځوئ. ګوره که ثبوت لاسته راشي او ګوره بارګین ولم د نیر نشي هم ګرفتار کا. ها رښتیا د هغه محفوظ کړي لاش د وارثانو څه پته ولګېده؟ نه سر. او هغه ټیلرینګ هاوس ودرا نه دی؟ سر دکان یې بند دی، پلار یې مړ دی، کلي ته یې وړی دی، بل سبا به راځي. ټیک شو. نه نو دا سفتر اخر چرته تللی دی؟ څلور ځله ورپسې لاړې او دی نی. ویم 2 هفتې وشوې چې د ملګرو سره په ټور تللی دی. داسې سیلونه کوي. د غریب استاد زوی د مالدارو ملګرو سره په سیلونو ګرځي. دا ټوله د ستا مینې په سر خېجولی دی. ها اوس ټوله خبره زما سر لراله. السلام علیکم. وعلیکم سلام بچې. په خیر په خیر. وای ذات وای قربان. مور جوړې زه مو یادولم. وای بچې شکر دی چې موړه پلار دې رایاد شو. د ملګرو سره کراچۍ ته په ټور تللی وم. مورې لاره مې ډېره ښایسته الوار وړې ده، خو د پلوشۍ دپاره مې ډېره ښایسته جوړه. یا بچې زمونږ هېڅ هم نه دي په کار. ښه شو چې ته رالې. دا جیران جوړ خفه دی. د داجي زړه ته قطا کتلې نو د سبق په ځای په سیلونو نه ګرځېدې. زه په غریبه غریبۍ کې په تا سبق کول غواړم. ویم چې څه دنه جوړ شي. اوس د دې ټایم پرېږدي او که نه څومره لوی سفر یې کړی دی. خواره یو خو ستا په خوله کې اډو د مینې ژبه نشته. مستر کریم ستا په مسلسل کې ژوندي وو د دفتر کار ډېر سفر کیږي. سر زما د ذکر ټوکړه روکه دی چې ما ته ستا د پریشانۍ احساس شته، خو ما نه هم کار غوښتی شي او الله تعالی دې وکړي چې ستا زوی پیدا شي. خو که دا چوټیانې لږې کمې کړي نو دا به ډېره ښه کریم خان. او هم رښتیا که دې سلسله کې زما لږ څه خدمت وي نو بیا دعا کوئ صاحب چې زما جاوید کور ته راشي. काका जी अस्सलाम वालेकुम. सब तरह बचे کښېنه بچې. काका जी खैर खुदे का ना زویا جاوید نشته،
تا خو نه دي نه کاکا جي زه خو په خپله تپوس له راغلم ډېرې ورځې شوي ښکاري نه کار ته تللی و بچې وی ګاډی اخلم خدای خبر چېرته لاړ فکر مه کوه څه به یې راپیدا کوم خو که د ښار نه بهر نه وي لاړ خدای در سره ښه شه بچې خدای ته وګوره ما سره ولټوه زما خو زړه خورېږي بچې پیسې چې چا سره وي هغه یې هم تپوس کوو هوټل والا ورپسې ګرځي بچې کاکا جي ته بالکل فکر مه کوه کور کې خو څه جګړه مګړه نه وکړې نه بچې ما وله د پلار نیکه هډوکي خرڅ کړل زه هغه خفګان ته چېرته ورکوم خدای ته وګوره بچې ما سره یې ولټوه ته بالکل فکر مه کوه زه نن په ښار کې لوټن شروع کړم د کراچۍ په ټور تللی وم کینې اوسه پور مې را پیدا کړی و کراچۍ ته خو به نه لاړ بچې ګورې که زړه ته څه راغلی نه کاکا جي که کراچۍ کې وې نو سیل ځایونو کې مې لیدلی وې صدیق نو زما زوی د هغه جامې او پیزار څنګه د سیند په غاړه بیاموندې شو د هغه په جامو کې ستا د هوټل چاپي راغوتې ده ما کله انکار کړی دی ماما چې هغه زما په هوټل کې نه دی پاتې هر څه په دې رجسټر کې انټري شوې ده که اوس ګرمۍ په مخه راغستې وي او د لمبا دپاره سیند غاړې ته ورغی نو دې کې زما څه قصور دی زما زوی سیند غاړې دی هغه ته لمبا ورځي الو آیا په دې کې ضرور ستاسو چل دی کاکا حوصلې نه کار اخله هر څه به معلوم شي مسټر سراج जी सर ظفر بوزه مخکې شه صدیق نو زما زوی صدیقو کاکا کاکا د خدای روی منه ما ته د شک په نظر مه ګوره کاکا ستا د جاوید په ژوند کې زما فایده وه څه نقصان نه و کاکا هو خان زما د زوی پته ولګوئ کنې نه زه به تباه شم غرق به شم مور به یم دغه لیونی شي دا سټیکر ستاسو د ټلرینګ هاوس دی جی جوړم نوي ښکاري وښیه دا ریکارډ دا ناپ دا کپړه صاحب دا جوړه خو د آسټرالیا ولک صفدر 15 ورځې په موږ جوړه کړې وه او دا کپړې هم موږ نه اغوستې وه صفدر دا آسټرالیا کاکا دا دغه ناوارث راز جامې دي صفدر خو زما د جاوید دوست دی دا څه وایې مسټر سراج जी सर صفدر چې هر چرته وي فوراً یې ګرفتار کړه دا خو د کیس وخت مې کړی راووته څنګه په اعتبار کې در باندې د خپل دوست د لاسه خاورې انبار شوې نن به یې سزا ورولی شي زما پر هر زړه باله ټکور شي چې د پانسې په تخته ودرېږي او د هغه مورم داسې وجاړي لکه څنګه چې ما وجړل زویا خاله به مې سترګې ورشي کلي نو ستا مرګ خو د ټول عمر شوګیري را په غاړه کړې زویا د ټول عمر شوګیري مورې لالا خو مې دې خبرې جواب نه دی کوي دا ولې ها بچې د مرګ څپېړه ډېره درنه وي تا د بندنه خبرې هېرې کړي کینې نه زما بچي به زما د ساندو جواب نه راکړ ځواني مرګه جاوید لیونی مور ته به څه جواب ورکو هغه خو ستا د قاتل د پانسۍ په انتظار ده ما خو ډېر وڅ وکړو بچي څه مې کړی
هیڅوک هم شهادت ته تیار نه شو. د جاوید پلاره څنګه چل شو؟ په هغه خونړي د پانسۍ وکړه ته که نه؟ تا ته ویم که نه خبره ولې نه کوې؟ ښه نو ګینې انصاف ونه شو چې زما د خبرې جواب نه راکې. د صفدر د یارې چا هم شهادت ونه کړو. دا خپل بیان نه منکر شو. نو ګینې زما زوی هسې توی شو؟ هېڅ سزا بیا نه موند هغې؟ بیا یې مونده خو دومره نه چې زموږ زړونه پرې ټکور شي. نه د جاوید پلاره نه. آخر دا انصاف به کله کېږي؟ قیامت پورې. زه د قیامت انتظار نشم کولی. ته قانون ته بیا درخواست وکړه. زما دپاره قانون ته جولی وغوړوه. دا کور جایداد زما ټول کالي پترې دا هر څه دوړه کا خو زما د بېګناه زوی وینه وګټه. زما د بېګناه زوی وینه انصاف غواړي. کنې زه به لیونی شم لیونی به شم. زه حوصله وکړه جاوید مورې. تا دې خبرو زما په دې ماشوم زوی به څه اثر کېږي؟ تا ماشوم زوی؟ هم په دې ماشوم زوی به زه خپل زوی ګټم. هم دې به زما بچی ګټي. زما زوی هسې توی شو. ته زما د زړه نه څه خبرې؟ زما په زړه د راپورته شوو لمبو تا ته څه پته ده؟ څه پته ده تا ته؟ सोच होगा आखिर समा मजलिस तो तेरी ता इंसाफ कल की कल बकेगी इंसाफ कल बकेगी. مورې څومره موده پسې کور ته خوشحالي روانه ده. نن د لالا د راخلاصېدو ورځ ده. داجي مخکې له خو به یې ورځو که نه؟ د داجي هر څه دی د نالایق او ظالم ورور د لاسه جوړ شو. دولت عزت هر څه په کور کلي کې راته درنه دښمني جوړه شوه. په دې عمر کې سکول ته تماچه وړم راوړم چې ماشومان تپوس وکړي نو جواب را سره نه وي. خدای ته ګوره د خوشحالۍ پر ورځ خو دا سپېرې خبرې مه کوه که نه. ته دې ته خوشحالي وې خو چې د هغه سپېرې مور په زړه پسې تېرېږي چې په زوی ستا د نیازبین د لاسه په اعتبار کې خاورې انبار شي. هر څنګه چې وي موږ به د لالا مخې له ضرور ورځو. نظم د مجرمانو مخې له نو مې راته مه اخلئ. نن به د دښمنۍ اور بیا په غرغنډ وي او دا پاتې هر څه پکې وسوځي. نه فهیم استاد زوی د خپل جرم سنه سزا بیا مونږ د کریم خانه خو بیا د یو چم گاوند خلک یو ټول خلک غواړي چې دشمنه په دې اور د اوبو واچولی شي او روغ وشي. ملک صاحب دومره زر دې راته د رول خبرې شروع کړې او د چم خلکو خو په مقدمه کې قدم قدرې را سره نو پورته کړي. نو ته سره د تعلیمه دا غواړې چې دا اور دې خور شي او باقي پاتې څه هم په دې کې وسوځي. کریم خانه په دې عمر کې ستا او د فهیم استاد په غاړو دا وسلې خوند نه کوي. که زر کاله هم دښمني وکوي که نه خو خبره به همدې روغې لاره ځي. فایده یې څه نشته دی. بېګانه زما په حجره کې خلکو غونډه کړې ده. فهیم استاد هر څه مني
زه به پې سوچ وکړم ملک صاحب د جیل نه راغلی صفتري باندې پاتې بچي انور سر مخوره مه ځان مې راته وه فهیم استاد سوارم درکوي او 2 لکه روپۍ هم مني ملک صاحب دا زه کریم خانه د کلي وځه خو د نرخه مه وځه زه په دې کې مدعي غواړم چې دواړه کوره دا باقي ژوند چې کم دی هغه دشمنۍ په ځای په دوستۍ کې تیر کړي زه خو تا خبرولو راغلو چې بېګاله په جرګه درځو ځان پوه کړه زویا د مودو ورځې مې تا ته سترګې دي ته به د خپل ورور بدل اخلي ستا د پلار په زړو اډونو کې دونه توان نشته داسې کوې زوی ته د قلم په ځای تماچه لاس کې ورکوې تا چې ټول عمر قلم ته لوګې که نو څه دې ته جوړ کړل خیر د پښتو وطن دی زما د زوی بدل به اخیستل غواړي تا ته څه پته ده چې ما ته خلک په غم خاده کې څنګه څنګه پیغورونه کوي بدل امتحان مې لا په سر پاتې زما بچی څه سین نو راوړی زه به د خپل بچي بدل په خپل دې بچي اخلم هغه نیازبین ته به دې ووې چې ډېر پې غور نه ګرځي دا هلک ماماګان ډېر تراخه دي فیصله وکړه د جرګې خلکو پټې په مقدمه جوړه شو دا کور به د روغ په پیسو کې لاړ شي او سوره پیلا د پاسه دا څه دی زما پلوشه به اوس په سوره کې دي چپ شه اوس ها کړي دي دو تا ته چا وی چې ها وکړه تا د چا نه تپوس کړو ته غواړې چې میراث شو څنګه چې زه خبرېږم هغه تر تا کله رارسي او که نه منې نو زر دې د زوی سر وران واخله نه نه زما کور د خدای د میراث د ورځې نه وساتي عجیب زه د خپل ورور ژوند دپاره هرې قربانۍ له تیاره یم د هغه په تېلو کې اوس موږ ټول سوځو دا ښه ده چې تا وکړې کینې د چم د خلکو د خندا به وم ستا ورور هله سره ټیټ کړی و خو پلوشې بچې تا رانه اوچت کړو تا رانه اوچت کړو نن به مې وچ شوی ګوګل ثنا څخه شي دا دوله کوچک بچې دا ستا سلامي بچې نن نه ته زما لورې زه نه غواړم چې د دشمنۍ په دې اور کې د سورې په شکل کې د یو بې زبانه لوګی شي کاکا جی راځه بچې چې پلار دې هر چا ته ودی ټول خرج به په تاسو کوم څه چیز بچې نه زه دا نه غواړم چې د ظلم په بدل کې د ظلم وشي زما پښتو تر سره شو انور د پلوشې نه ډېر کشر دی ما ته معلومه ده چې د سورې سجون دی زما خپله خور ټول عمر د سورې په اور کې سوځېدلې ده راځه بچې